ورته ولاړ دي. ابو جهل راغلی دی، اخنس بن شریق دی، ابو سفیان دی، بهر ولاړ دي. د قرآن کریم تلاوت کېږي، دنده شروع دی، دی اوري. شپه تېره شوه، قرآن کریم تلاوت ختم شو، سهار شو. دا کفار روان شو، واپس خپلو کورونو ته ځي. دې تپوس کوي، یو د یو نه تپوس کوي. ابو جهل د اخنس بن شریق نه تپوس کوي، اخنسه څه کوې؟ وایي جي دا قرآن ویلی کېدو دی، اورېدو له راغلی یم. ابو جهل ته څه کوې؟ قرآن کریم اورېدو له راغلی یم. ابو سفیان ته څه کوې؟ د قرآن کریم اورېدو له راغلی یم. هلکه ګورې د نن نه وروستو به چېرته نه راځو د قرآن اورېدو له. بیا وایي ټیک ته د یو بل سره معاهده کوي، دی ځي، سبا بیا ماسخوتن کېږي، دی بیا راځي، په دویمه ورځ بیا سهار کېږي، دی روان دي، بیا یو بل ایني، بیا یو بل سره معاهده کوي، نه به راځو. وایي ټیک ده، په درېیمه شپه باندې بیا راځي، بیا قرآن کریم اوري، او بیا سهار کېږي، بیا چې روانېږي، بیا یو بل ایني، بیا یو بل سره معاهده کوي، یو بل له قسمونه ورکوي چې ګورې د نن نه وروسته به چېرته هم دې قرآن کریم اورېدو له نه راځو. وایي ټیک ده، دي چې کله روان شول خپلو کورونو ته لاړو. اخنس بن شریق مشر دی، دی روان شو ابو جهل پسې. ابو جهل ته دروازه وټکوله، ابو جهل راوځه، جي څه دي؟ وایي دا قرآن کریم دې 3 شپې واورېدو، ستا څه خیال د دې په باره کې؟ ته څه تاثرات لري؟ ابو جهل ورته وایي بالکل صحیح ده، دا محمد چې کوم کتاب وایي، دی چې کوم کلام وایي، دا چېرته هم د ده نشي کېدی، دا خامخا د الله د طرف نه دی. هغه ورته وایي ښه نو چې دا مني ایمان پرې نه راوړو. ابو جهل ورته وایي اخنسه دا خبره بیا مه کوه، دا خبره ونه کړې، ځکه سردار زه یمه، مال زما سره دی، مالداره زه یمه، مشر زه یمه، دا هر څه زما سره دي. د دې باوجود یو یتیم هلک به راپاسي، یو غریب به راپاسي، او هغه به دا دعوه کوي زه پیغمبر یم، زه چېرته هم په دې ایمان نشم راوړی. ټیک ده، ابو سفیان پسې لاړ، اخنس بن شریق. ابو سفیان څه دی خیال دی؟ 3 شپې د قرآن کریم واورېدو، څه تاثرات لري؟ وایي ټیک ته، دا قرآن کریم دا کم کلام چې لولي، دا چېرته هم د ده نه دی، دا بالکل د الله د طرفه راغلی دی. وایي ټیک ده، نو خوښه دې نه ده چې ایمان پرې وړو؟ نه ځي، ایمان خبرې به نه کوې، ځکه سردار زه یم او یو یتیم هلک او غریب دې راپاسي، هغه دې وایي چې ما ته نبوت میلاو شو. دا نه شي کېدی. کفار د هغې په زړونو کې هم دغه تمنا وه چې قرآن واورم، ایمان راوړلو ته تیار نه وو. دا د قرآن کریم معجزه ده. قرآن کریم چې کله صحابه کرام اوري، دا صحابه کرام خود په خود د دې ایمانونه چې دي دا سیوا کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته فرمایي ما ته تلاوت وکړه. دا ولې؟ وایي الله رب العالمین د ستا اواز ډېر خوښ دی. وایي الله زما نوم اخیستی دی. وایي او وایي الله رب العالمین ستا نوم اخیستی. نو قرآن کریم د وجې نه عمر رضی الله تعالی عنه خو په کفر کې به عمر و، خو چې کله ورته ایمان یې راوړو، اسلام میلاو شو، د عمر نه فاروق جوړ شو، د قرآن انقلاب ته جوړ کړو. ابوبکر مخکې هم ابوبکر و، او چې کله ایمان نه وړي د ابوبکر نه صدیق جوړېږي. علي مخکې هم علي و، او چې کله تکرار جوړېږي په قرآن سره. عثمان مخکې هم عثمان د ذوالنورین په قرآن سره په اسلام سره دې جوړېږي. معاویه مخکې هم معاویه دی، دغې معاویه نه چې کاتب وحي جوړېږي، وروستو د اسلام نه، وروستو د قرآن کریم نه، د انقلاب نه. زما عزتمندو کله چې قرآن کریم په زمونږ په زندګو کې راغی، نن مسلمان چې د هر طرف نه دی مظلوم دی، د هر طرف نه مسلمان ته مشکلات دي. دا څه وجه ده؟ دا وجه دا ده چې دی قرآن کریم یې پرېښودی دی، مسلمان دین پرېښودی دی، اسلام یې پرېښودی دی. دغه مسلمان د غیرو په طریقو سره پسې روان دی. که دغه مسلمان دی وګوري چې غیر یو سازش راویستی دی، دا غیر چې دی دا کپړه دا لباس اغوندي، سبا دقې مسلمان خپل قرآن پرېښوي، سبا دقې مسلمان د الله حکم پرېښودی، سبا دغې مسلمان د خپل نبي طریقه پرېښودي، هماغه پیشن یې اختیار کړی، کم پیشن چې غیر یهود او هنود او غیر چې دي غیر مسلمان چې دي هغوی راوباسي د دې لپاره چې ما ته د قرآن نه لرې کړي، راوباسي د دې لپاره زما ستا ماشوم چې دی دا ماشوم ګمراه کړي، یو راوباسي د دې لپاره زما ستا د ماشوم په ذهن کې خپله نقشه کېږي، زما ستا د ماشوم په ذهن کې دا ما ته چې کومه طریقه ده دې ته تیاره ووایي، زما ستا د قرآن چې کومه طریقه ده، د قرآن موافق چې کوم لباس دی، د رسول چې کوم لباس دی، د الله چې کوم حکم دی د هغې موافق دغه طریقه ورته بده ښکاره کړي. سبا چې دغه ماشوم رالوی شي، دغه ماشوم د ده په دې ذهن کې دا خدشات پراته وي، د ده په دې ذهن کې دا ګندګي پراته وي، دی بیا د دین نه لري. ځکه مسلمان د هر طرف نه ډک کړي، دا مسلمان دی د دې وجې نه غلط دی، د دې وجې نه مظلوم دی چې د قرآن پرېښودو، د
مسلمان دین پرېښودو چې کله قرآن کریم راغی د ده باډي هم سمه ده د ده به زندګي هم سموي د ده به کور هم سمي د ده په کور کې چې کله دین راغی د ده به چېرته به اتفاقي نه راځي د ده به اتفاقي الله رب العالمین به هر مشکل چې دی د ده حل کوي په اله چې قرآن کریم راغی عزم به زموږ دی خپل ماشومان دنیا به پې هم کوو دنیاوي تعلیم به هم دې ته ښایو ځکه ضرورت دی صحابه کرام مزدوري کوي د ورځې او د شپې د الله عبادت کوي بیا هم چې د دین زده کوي ورسره د دنیا محنت هم کوي د دنیا مزدوري هم کوي همدغه شانتې دا زموږ دا ماشومان زموږ دا نوجوانان موږ به هم په دې باندې قرآن هم زده کوو دې سره د قرآن سره به موږ په دې باندې دنیوي تعلیم هم کوو ځکه دنیا زموږ ضرورت دی او آخرت مقصد دی نو چې کله موږ دا ضرورت پوره کړو آخرت له موضوع مقصد له کله چې په دنیا کې یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دنیا کې رسي اوس صحابي ته فرمایي کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل په دنیا کې داسې زندګي تېره کړه گویا کې ته په دې دنیا ته یو ناشنا راغلی ته دې دنیا کې مسافر یې په لاره تېرېدونکی داسې زندګي پې تېروي چې کله یو سړی سفر له لاړ شي دی دومره ځان تیاروي خپل ضرورت پې پوره کوي زما دا سفر چې دی زما دا سفرانه زندګي